السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په دلسدي او موبایل مې بیا راواغسته او بیا دله دا مازغه راکنم. 18مه روژه ده او اختر ته پوره 12 ورځې پاتې دي او بیا تک سورنوار دی. مزې ګورې بس خندا خوشحالي وه، بارانونه وو او اوس داسې سورنوار دی چې هسې جبه یې کړه دې خلکو له. بهی زموږ کلي کې مونځ په یوه نیمه دی او په موږ دومره پړي شلېدلي دي چې په یوه نیمه هم زموږ نه مونځ وشو. ښه مونږ کټونه وشلولو، بوڼ هم په ځان وشلم. زه دلستی یم، نو تاسو وایئ نه. دا وګوره دا زموږ اوږه ده چې تسپي پکې ارغړېدلې، تباهي یې راله کړې ده. سړي زړه وسوځي. شره دی خو دې کې عدنان ځان له ګوټ کړی و. که عدنان ته پته ولګي عدنان باندې بیا رایقې پیریان مې په ځان ناوستي. نو هغې دله هغې ډېر خیال ساتلی و. اخره کې شاړه شوي اوس پکې زما نه دنګه دنګه خو پکې صرف ګیا وه. مو خرڅې کړې بهي هغه کس د 1000 روپۍ پاتې اوس د 1000 روپو ده چې راځي نه هلکه راشه دا خپل میټیریل اوسه. دومره هوښم و د کاپر بچې چې سره د مونډانو یې وباسلو. موسم دلستی نو اوس بهي تاسو ته پته ده چې راوخېجم نو څه مسله وي. تره کور له لوکاټ ده، که تره کورونو نمبر مې شو اوس بهي له لوکاټ یې شکول غواړي. انشاءالله خو دا نور هم شته دی، هغه دی دا یو لوکاټ پکې نه دی، دا مکمل دلستی دی. دا مدی ویلو کی نو بس اخر سړی تنګ شي اوري او موږ خاص هم په دلستی یو. دا مې بل نوم چا راله کېښود. نو بس ما وی دې کلي ته به چکر ولګو او ملګرو خواله به لاړ شو، د سید الله دکان ته به لاړ شو، هغه له به لږ مازغه راوکنو. کا پخیر 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 پخیر. سلام علیکم وکړه. سلام علیکم. پخیرونو پخیر 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 پخیر. هر چا نه راغلی دی خو لکه سکې مې ورته ووایي میز غلوې ژبه روژه ده نو په روژه کې ورته څه نشم ویلی. زه خو هسې هم دلستی یم. دی به دله زه اختر په شپه بیا کوتره کړم خو بس هغې وي نه پردې دنګ لوړ دی دې کړي کې باسې مزه کوي. راشم ډېر دی او د مازدیګر لمونځ ته پاتې دي پوره 15 منټه. نو ځای چې ځو چې مونځ وکړو. دا وګوره دا زما نوی ملګری دی. څه څلو راغلی وي؟ صابون لا مونځ شو شکر الحمدلله. روژه نږدې شو روژه ماتې ته. ځای چې ځو اکیډمۍ ته، په اکیډمۍ کې هلکان فوټبال کې کرکټ کې هغې سره به ګپ ولګو او نظارې به ووینو بیا به راځو. د پرون ملګرو وي جنید خان اکیډمۍ کې هلکان کرکټ کې فوټبال کې. مې څه ووایم نو زه نن به راځئ تاسو به راسره هم لاړ شئ زه به هم لاړ شم او به ګورو چې دا څنګه په دې کې یاره زما خو یقین نه راځي. لکه که رښتیا ووایي مونږ پکې قسم په خدای دی که پاڅېدو ته کابو کېږي. خو روجي داسې تپې راپرې هېرې. یو هلک ټوله ورځ زما په ویډیو کې ای دارې ما وي چې دوی څه تروک شوی دی. دغه دی اړه مې در باندې لږه ښه شو.
ستاسو ته موږ د نصیب اکیډمي ته هله کړی دی هغه نور هغه دیوه کېره مخې ته روان دي ښه امید خلک ورو ورو کم شه ښه دا چې په روجه کې د پښتنو یو بل سره د ماښامي کې څومره مینه یې که نه که داسې کال ورسره وه یا الله نو ته ډېر لوی بس هېڅ به نو امن به و سکون به و یو که الله مې نه غلطي په ایماندارۍ چې که سل کسه مخې له راغلي دي نو سلو واړو راته ویلي سهار شه دمه وکړه ناوخته دی روژه به دلته ماته کړي ویم که دومره مینه زموږ په دې عام ورودو کې ونه څونه بخوه اوس به وګورو چې روژه ماتې له څه څه دي ځکه چې زما نن بیخي تباهي شوې ده دلستي یمه بریاني کریلا دا ډېره مزه کوي واه 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 پکوړې دا دونه ګرم دی لاس یې راله وسوځو چې لکه دې کې به څه وي خو زه به څه به نو کېږه ښه زما تره ته جرې ده که کوجه کوجه دي او که نه روژه ده ښه ده اواز خو دغه شوی نن ډېره خطرناکه روژه ده ګړي سوره سور کې دی ماښامي کې لکه دمه وکړه لکه ایسار شه مړه پاتې شوي به وي لږ ټیم دی روژه ماته که کم دی نو چې دې دومره خلکو سره لا به یو ټیم پاتې کېدی شوې خېټه باسې ډمبوره ګرځېده انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به ملاویږو د لوی الله په امان